بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله العظيم. محترم داموز دا د دین یو ستن ده او چې کله یو انسان مسکی نو د راحت ملاویږي، سکون ملاویږي. ځکه کتابونو کې لس پیدې داسې لیکلي چې صرف د مس پیدې لیکلي دي. د انسان مخ چې دا روښانه کېږي نو دا په مس سره روښانه کېږي، دا په بل څیز سره داسې نه روښانه کېږي چې یو سړی دی هغه هر ټایم ته صابون راواخلي او مخ وینځي، یا بل کار کوي هغه صرف دښتې ته ناست دی چې صرف مخ وینځي او دا مخ ته روښانه شي. پلان کې فرمایي چې صرف دا مخ روښانه کېږي نو دا په مس سره روښانه کېږي. او د زړه رڼا چې دا زړه چې دا رونق الله تعالی دې ته ورکوي، او دا زړه چې دی دا دې کې اخلاص پیدا کېږي، په زړه کې تقوا چې پیدا کېږي نو دا په مس سره پیدا کېږي. ځکه دا مس داسې یو عمل دی چې دا د انسان په کور کې برکت هم راولي، او د انسان کې چې کم ګناهونه دي نو هغه د مس په وجه باندې الله تعالی ختموي، د انسان زړه نه وباسي. چې کله انسان مس کوي د ده زړه نه هغه منافقت چې کوي نفاق ورته وایي هغه ته الله تعالی ختم کړي. نو چې کله د انسان د زړه نه دغه منافقت والی دا نفاق دا ختم شو نو دی به ضرور تقوا طرف ته راځي، او چې کله انسان تقوا طرف ته راځي نو دی به مز باندې راځي، نو دی به کامیابۍ طرف ته رسي. او چې کله یو سړی مز پرېږدي نو هغه بیا څومره بدترینه ګناه کې دی شمارلی کېږي، دی څومره لوی ګناه کې راځي. د موسی علیه السلام زمانه ده، یو زنانه راغله موسی علیه السلام ته فرمایي وی ای د الله پیغمبره د الله تعالی نه وغواړه چې الله تعالی زما ګناه معاف کړي. موسی علیه السلام ته فرمایي چې ای د بني اسرائیلو زنانه ته څه ګناه کړی دی؟ هغه زنانه ورته وایي د الله پیغمبره ما نه زنا شوې ده او د زنا په مقابله کې زما ماشوم پیدا شو، او د ګناه په خاطر باندې چې یعنې خلکو د فتح ونه لګي نو ما هغه ماشوم چې دی هغه قتل کو، هغه ختم کو، د مخ نه مې لرې کو چې په خلکو کې زه ملامت نه شم. ما زنا کړې ده، ته د الله تعالی نه وغواړه چې الله تعالی زما ګناه معاف کړي. موسی علیه السلام هغه ورته فرمایي چې ای د بني اسرائیلو بدکاره زنانه د دلته نه لاړه شه، هسې نه چې ستا په وجه باندې بره نه اور په موږ باندې راشي، یا د اسمان د طرف نه په موږ باندې اور راشي، موږ اوس وځئ، ته دلته نه لاړه شه. دغه زنانه ډېره زیاته پریشانه وه، ندامت ملامتیا اختیاروله چې الله ما خو ګناه کړی دی، کوم طرف ته لاړه شم. په خپله مې توبه وباسله. د وخت پیغمبر فسر عالم علیه السلام الله تعالی زما د ګناه معاف کړي، چې دا مستجاب الدعوات خلک دی، انبیا دي، هغه هم زه دغه شانته پرېښودلم. دا وفس روانه شوله. الله تعالی جبرائیل علیه السلام راولېږو وی لاړ شه او موسی علیه السلام ته ووایه چې دغه زنانه دا ګناه چې کوم دی، دا کومه زنا چې کړې ده دا د زنانه داسې پرېښودله، وفس لاړله پریشانه خفه، نو د دې نه غټ ګناه ته زه ونښیم. موسی علیه السلام ته فرمایي وی وښیه راته څه ګناه دی، کوم یو ګناه د دې نه غټ ګناه دی؟ هغه جبرائیل علیه السلام ته فرمایي وی د دې نه غټ ګناه دا دی چې یو سړی قصدن عمدن هغه جان بوج کر نماز موس چې دی هغه پرېږدي، وی دا د هغه زنا نه دا سخته ګناه ده چې کله یو انسان دغه شانتې حالات کې موس پرېږدي چې هېڅ عذر ورته نشته دی، بیمار نه دی، بل څه نه دی، بل څه نه دی، او د دغه شانتې موس پرېږدي. فرمایي ورته یا موسی علیه السلام دغه ګناه چې دی دا د دغه زنانت چې ګناه کړی دی دې نه دا زیات ګناه دی. نو چې اوس موږ او تاسو خپل معاشره کې سوچ وکړو، په خپل کور کې سوچ وکړو. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده، یو صحابي راغی ورته وی د الله پیغمبره په کور کې مې برکت نشته دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وی لاړ شه او د خپل کور په دروازه باندې پرده خوراکه پاسه، پرده پې واچوه چې دغه کور ته چې بهر نه خلک ځي چې درنه پې نظر نه لګي. چې کله لاړو او په دروازه باندې پرده را خوره کړله، او دې هغې نه بعد د خپل کار روزګار به کوو چې څنګه مخکې معمول هغه طریقه باندې دی په هغې کې الله تعالی دته ډېر برکت واچو، په کور کې ډېر مال پیدا شو، یعنې په خپله باندې هم ښه پوره شو، هر څیز برابر. څه وخت بعد راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي
د الله رسول دا راته ووایه چې ما خو فردي کې څه به داسې کار و د دې فایده څه ما خو فرده ولګوله او کور کې دومره برکت راغی چې هغه پیسې مخکې مې ګټلې هغه اوس هم ګټم چې کوم کار مې مخکې کوه اوس هم کوم په کور کې ډېر زیات برکت دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ستا د کور د دروازې د مخې نه به بېلمازه سړی ته راته نو ستا په کور به دننه نظر لګېدو د هغې نظر نحوست په وجه باندې دا بېلمازه سړی و چې ستا په کور به دننه نظر لګېدو ځکه ستا په کور خیر او برکت نه و ستا په کور کې خیر او برکت نو په دې وجه باندې نه و چې ستا په کور کې به د یو بېلمازه سړي نظر لګېدو چې اوس به یو کور کې دننه بېلمازه پروت وي موز او دست نه کوي نور څه نه کوي نو د هغې بیا څومره عذاب سزا ول الله تعالی ورکوي نو اوس که مونږ وګورو نو سحر مور او پلار بچی دې دپاره پاسي چې لاړ شي دنیوي کار دپاره ښه وختي پاسي خو که د مونځ خبره راشي نو ای به خیر دی به آرام وکړي لږ بیا د ورځې ستړی کېږي حالانکې راحت او سکون دا په دې لسو فایدو کې راځي د مانځه د مانځه لس فایدې دي نو پای کې یو دام ده چې انسان ته په مونځ سره راحت میلاویږي سکون ورته میلاویږي چې کله انسان مونږ تاسو مونځ کوو نو مونږ ته سکون او راحت میلاویږي او خوشحالي به دا به راته میلاویږي